बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ज़यम वक्त ज़मान यूसुफ से तासो द रवानो चारो प्रोग्राम हिंदारा दा वक्त पाकिस्तान टेलीविजन पे खबर सेंटर ना प PTV नेशनल नेख पने गगोरई कदरमनो कतुन को नन मुंगा पे यौ दासې موضوع د خبرو اترو تابع کړی دا چې د بد مرغه د ځینې سماجي بندیزونو په وجه زموږ په ټولنه کې پاغې خبره نه کیږي. خبره به مونږ کوو د جنس یا د صنف چې ورته وایي یا چې ورته په انګریزۍ کې جنډر وایي. مونږ ګورو چې زموږ په ټولنه کې د زنانه یا د نارینه چې کم تعریف یا پیژنګلو یا تعارف کیږي هغه په مختلفو زاویو او مختلفو وجوهاتو باندې کیږي. ځینې شیزونه داسې دي چې هغه بایولوژیکلی دغه جنس سره یا صنف سره تړلي دي. ځینې تعریفونه یا پیژنګلو چې کوم دی هغه مونږ سوشلی کلچرلی سایکولوژیکلی کنسټرکټ کړي دي او د هغې په بنیاد باندې بیا مونږ فیصلې هم کوو په ټولنه کې چې څه هم کیږي هغه د هغې په رڼا کې بیا کیږي. مونږ ګورو چې د زنانو او د نارینهو ځینې کردارونه چې کوم دي یا رولز چې کوم دي هغه مونږ ډیفاین کړي دي او مونږ د هغې نه یو خوا بل خوا نه ځو. ځینې کارونه مونږ خصوصا زنانو پورې تړلي دي او ځینې کارونه داسې دي چې مونږ وایو چې دا صرف د نارینهو کار دی او دا زنانه نشي کولی. که د سبق خبر راشي هم زموږ په نصاب کې مونږ ته وخت په وخت دا ښودلی شوي دي چې زنانه چې کومې دي هغه د هغې سبق ته هم ضرورت نشته، هغې د ګټې وټې ته هم ضرورت نشته، دا خو به په کور کې کار کوي. او د نارینهو په حواله مونږ ته دا ویلی کېږي چې دوی به ډېر سبقونه وایي او دوی نه به یو لوی سړی جوړېږي. مونږ ډېر کم دا اورېدلي دي چې یو ماشومه به لویېږي او دې نه به یو ښه انسان یا یو کامیاب انسان جوړېږي. دا هر څه ولې کېږي، د دې شاته څه دي؟ په دغه حواله پېښور یونیورسټۍ کې جنډر سټډیز ډپارټمنټ دی، هغه په دې باندې څه کار کوي، د هغې په نصاب کې څه دي، ټولنې ته زلمي کول ته ځوانانو ته پیغلو ته هغوی څه قسم پوهه ورکوي، په دې هر څه به مونږ خبره کوو. زه غواړم چې د خپلو میلمنو پیژنګلو زول تاسو سره وکړم. زموږ ړومبۍ میلمنه پروفیسر ډاکټر انوش خان صاحبه ده، دوی چیرپرسن دي د ډپارټمنټ اف جنډر سټډیز پېښور یونیورسټۍ کې. میډم تاسو ته پخیر راغلی وایو، ستړي مه شئ. ډېره مهرباني. زمونږ دویمه میلمنه ډاکټر سادیه خلیل صاحبه ده، دی اسسټنټ پروفیسر دی جنا کالج فار وومن پېښور یونیورسټۍ کې، دی هم په جنډر حوالې سره ډېر کار کوي. میډم تاسو ته هم پخیر راغلی وایو، ستړي مه شئ. میډم تاسو نه به د خبرو اترو آغاز وکړو. اول خو که اسانو ټکو کې زموږ کتونکو ته تاسو ووایئ چې دا موږ دا ټکی اورو که نه چې جنډر یو خو دا مس انډرسټوډ کېږي. جنډر څه ته وایي، صنف څه ته وایي، جنس څه ته وایي، دې کې څه فرق شته که دا یو شی دی؟ ډېره مهرباني چې تاسو یو خو په دې پروګرام وکړه. زما په خیال کې زموږ ټولو کې لوی چې غلط فهمي پیدا کېږي هغه هم د دې الفاظو نه شروع کېږي. جنس چې دی هغه یو داسې لکه جنس مونږ هغې ته وایو د انسان چې هغه که ښځه ده که سړی دی چې هغه کوم وخت کې پیدا شي چې خدای پاک هغه آیا ښځه جوړه کړې ده او که سړی جوړ کړی دی. او جنس داسې شی دی چې تر عمره اکثر بدلیږي. نه اوس مونږ پکې د ټرانسجنډر دا بای چویس نه دی، دا بای چویس میجورټي دپاره نه دی. صحیح. او په دې حیث کې چې بیا مونږ جنډر ته ګورو یا چې څه ته مونږ صنف وایو، بیا هغه دراصل چې څنګه تاسو خپل په انټروډکشن کې وایي چې په هر معاشره کې په هر وخت کې هر دور کې معاشره چې دا هغه د نارینهو نه او د زنانو نه څه توقعات لري. هغې دا ایکسپیکټ کوي چې دوی به په څه رول ادا کوي، د دوی به څه کردار وي په معاشره کې، په کور کې، په معاشرې کې. نو هغه کردار او هغه رول او هغه ایکسپیکټیشنز چې دی هغې ته مونږه جنډر وایو. دې له چې مونږ کله د جنډر او د سیکس خبره کوو یا د جنډر او د صنف جنس خبره چې کوو نو دې له مونږ وایو چې جنډر وخت سره هم بدلیږي، جنډر ځای سره هم بدلیږي، جنډر حالاتو سره هم بدلیږي. نو دا ډېر ضروري ده چې په دې دواړو الفاظو کې دا چې دی دا کنفیوز کول نه دا یو میډم دا یو مسکنسپشن هم دی چې کله موږ د جنډر سټډیز خبره کوو که نه نو عام طور دې نه خلک دا مطلب الی چې دا د وومن سټډیز دی خبره کوي. په دې لږ خبره تاسو وکړئ. ضرور چې دا داسې ده چې دا ډپارټمنټس چې څومره زیاتره په پاکستان کې دي دا شروع شوي ویمن سټډي سنټر په حیث کې وو. دې له چې هغې وخت تاسو ته پته ده چې څنګه د ملک حالات دي، د دنیا حالات دي، نو کله کله مونږ فورس کیږو چې مونږ څه ډسپلنز انټروډیوس کړو. لکه CPEC جوړیږي نو چاینا سټډي سنټرز هر یونیورسټۍ کې جوړ شو، ټیک شو که نه؟ نو داسې ویمن سټډي سنټرز په مډ تقریبا 85 کې دا حکومت جوړ کړي او دا میجر چې کوم زموږ پبلک سیکټر یونیورسټیانې دي هغه وخت خو همدغه په څلور صوبو کې وو او یو په اسلام آباد کې وو قائد اعظم وو. نو هغه هلته راغلي خو بیا وخت سره همدغه خبره وه چې مونږ دا ریلاز کوو چې یو خو سنټر چې و هغه د فیډرل منسټرۍ ښکته راته او یونیورسټۍ
کې هغه شانته کردار نشو کېده. نو بهرحال دا مونږه ډپارټمنټ ته اپګریډ کا او بیا په سوچ امواله جنډر سټډیز نو په دې کې خو دا چې ډېر ځایونو کې به خلک اوسه پورې بلکې دغه سوچ کوي چې څنګه تاسو وې چې دلته مونږ صرف د ویمن یا د فیمینزم یا نسوانیات یا د ښځو خبرې کوو. په دې به هم میډم بیا خبره کوو چې تاسو په ډپارټمنټ کې تاسو کوم کورسز افر کوئ کم ګریډز کې تاسو سره ماشومان سبق وایي. میډم دا راته وایي چې کله موږ د جنډر یا د صنف خبره کوو که نه دا زموږ یو آیډنټیټي وي که نه یو شناخت وي او په سوشل انټریکشن کې بیا دا زموږ دپاره هیلپفول وي. دا څنګه تاسو ګورئ څنګه په دې باندې تاسو خبره کوئ څومره ضروري دی چې زموږ شناخت زموږ د جنډر په بنیاد کیږي؟ زموږ خو شناخت هم په دې بنیاد باندې کیږي که نه زیات تر وی چې دا ښځه ده دا سړی دی. تو لکه ډېر زیات څیزونه وي چې خلک وایي چې ښځې نشي کولی. ډېرې خبرې داسې چې وي سړي نه کوي دا د سړو کار نه دی. ټیک شو نو کم از کم دا آیډیاز بدلول پکار دي. که څوک کور کې څوک نارینه کار کوي سړی کار کوي ورته وایي ته د ښځو کار کوي او چې دغه خلک بیا بهر اوسېږي نو بیا میټافوریکلی بیا مونږ خبره کوو که نه بعضې لکه خلک لور ته وایي چې زوی مې دی که نه یا زوی ته وایي چې د ډېرې مینې نه ورته وایي چې راشه. دا میټافوریکل بیا د انټرپریټیشن دی که نه د دې بیا په هغه آیډنټیټي باندې هم څه فرق پرېوځي؟ نو دا خو پکار نه ده که نه چې څوک څه دي هغه ورته ویل پکار دي لیکن یو بحیثیت انسان خو د هغوی په دغه کې فرق نه کول پکار که نه. کله چې مسلسل ماشوم یا ماشومه دا قسمه خبرې اوري نو هغې باندې نفسیاتي طور څه اثر پرېوځي بیا؟ بالکل پرېوځي بیا ولې نه پرېوځي چې یو تاسو مایند سیټ جوړېږي هغه هم که نه چې یو خبره مطلب مسلسل یو ماشوم چې دی هغه بالکل یو صفا کاغذ غوندې دی که نه چې تاسو وایي نو هغه بیا هغه بعض اوقات بعض ماشومان مونږ په خپله داسې لیدلي دي چې هغه لوپټې ګرځوي د میندو ځان سره لکه هلکان او هغې څه چې لکه ماشومان ته خلک نیل پالش په ولګوي دغه به وکړي ورته میک اپ به وکړي نو هغه هم فرق ورځي هغه نه کول پکار. خو دا دی چې دا ډسکریمینیشن چې کم کیږي هغه نه کول پکار. ماشومانو کې جنکې د جنکو په شانتي مطلب هغې خپله دایره کې هر څه کولی شي صحیح لیکن لویه خبره ده د ټولو نه ښه چې کور والا چې دي که نه هغوی په دې خبره باندې پوهېږي. صحیح. میډم په دې تاسو څه ویل غواړئ؟ او چې ما دا تاسو د آیډنټیټي خبره وکړه خبره دا ده چې آیډنټیټي یا تشخص یا شناخت چې مونږ ورته وایو هغې کې مسله ټوله دا ده چې زمونږ معاشره کې نه په دنیا کې د ښځې خپل آیډنټیټي نه هغه یا لور وي یا مور وي یا خور وي لکه هغه ولدیت چې دی هغه سړي نه راځي خپل کور یې مني ولې د پلار کور یې بیا د بالکل او چې دغه شانتې ګورئ چې دې کې اوس زه دا نه وایم چې لکه مثلا اوس مونږ بحث مسلمانانو مونږ ته خو دا وینا کېږي چې مونږ به د مور په نوم باندې راوچترې کېږو. ټیک شو که نه خو په معاشره کې دا نه ده او ژبه چې مورنۍ ژبه ده ژبه هم مورنۍ ژبه ده. ټیک شو جي ملک هم لکه د فیمیل او د مور لکه هغه کې راځي بالکل او جی خوره د مور په شانتي. نو دا ډېر ضروري دي دا مایند سیټ لک چینج کول پکار دی. اوس ګوره که زه اوس لیټ سپوز یو ډاکټر یم ډېره ښه یم نو ما ته بحث زما ذات لکه هغه چې دی یو ریکګنیشن ملاوېدل پکار دي بجای دی چې د چا لور او د چا ښځه او د چا مور او د چا خور. جی ما خو بل تپوس کول غوښتل تاسو د پروفیشن خبره وکړه دا حد څومره پورې صحیح دی چې د پروفیشن جنډر نه ګورئ چې پروفیشن خو واقعي جنډر نه مین شی دا وي چې تاسو د ټریننګ څخه ملاو شوی دی. صحیح. اوس ګورئ ډېر داسې پروفیشنز راشي بالفرض چې موږ دا وایو چې به زنانه هلته پکار نه دي هغې ریزن دا نه وي چې هغه ښځه ده او هغې کې هغه قابلیت نشته. بعض اوقات هغه داسې کلچرل ریزنز وي مثلا وار فرنټ دی هلته چې تاسو ښځه لیږئ دا نه ده چې هغه جنګ نشي کولی خو بیا د هغې د آنر او د عزت خیال به څوک ساتي. ټیک شو تاسو په میډیا کې چې دا کوریج لا ځای او دا چې کوم سینسټیو ایریاز هلته ولې زنانه نه لیږئ دې لا نه چې هغه کیمرا پرسن نشي کېدی یا هغه نیوز نشي کور کولی یا هغه ځای ته تللی نشي هغه هر څه کولی شي خو بیا هلته کې مونږ ته مسله راشي چې د هغې عزت خو عزت خو د نارینو خیال ساتلی خو بیا د زنانو زیات چونکې زموږ سوشل سټرکچر په دنیا کې هم دا سوشل سټرکچر داسې دی. دا میډم ما اصل کې دا خبره کول غوښتل چې نصاب څومره پورې موږ د جنډر ډسکریمینیشن خبره کوو که نه چې د جنس یا صنف په بنیاد چې کوم تفریق کېږي هغې کې نصاب څومره پورې کنټریبیوټ کړی دی. موږ به چې سکول کې وو نو موږ به دا اورېدل چې سوری چې ده نو دا به سهار جاړو وهي بیا به لوښي وینځي بیا به مور سره کار کوي او د دې رور څه نوم به و چې دی به اسلم چې دی نو دی به مارننګ واک هم کوي دی به ایکسرسایز هم کوي دا به ډاکټر جوړیږي. دغه خبرې او بیا زموږ متلونه زموږ ټپې چې
ښځه چې د یا د کور ده یا د ګور ده ټیک شوه دغه شیزونه چې زمونږ خویندې میندې لوڼه مسلسل لوري نفسیاتي طور کم ځای کی بیا ګوره چې نصاب ته به زه لږ تپاسه راسم تاسو دا د ټپو خبره وکړه تاسو د متلونو خبره وکړه ټپې او متلونه چې دي نو دا زمونږ فولکلور دی فولکلور مونږ هغې ته وایو چې زمونږ عام ادب وي چې کلي کې مغه خلک پیږي او لکه داسې لیکلی ادب نه دی او یو جنریشن نه بل جنریشن ته راغلی دی د معاشره دا چې کوم فولکلور وي چې هغه ټپه دا که هغه متلونه دي دا د هغې معاشرې ذهنیت عکاسي کوي ولې دا ډېر زړه نه راوتي بغیر په سوچ سمجھ راوتي دا غالب نه دی لیکلی چې هغه خپله پویټري سما کړي یا دا شیکسپیر نه دی لیکلی چې هغه ایډیټ کړي وي دا زړه نه راوتي دي نو دې نه چې مونږ کله اوس مونږ ګوره زمونږ په پښتو ژبه کې زه اوسه پورې دا وایم چې زه دا ویرم چې څوک دا وایي چې څنګه تاسو وایي چې دا تکړه ښځه ده مونږ همیشه وایو چې ډېره نره ښځه ده نو هغه آیډنټټي ریفرنس پوینټ بیا هم نر دی چې تکړه نر کې دي شي غوزه په دې کې هم دا صفت شته ټیک شو که نه جی دغه شانتې چې اوس تاسو د ټپې خبره وکړه لکه زمونږ په دې خادو کې او په دې کې مونږ یو ډېر فیمس ټپه ده چې مونږ وایو چې که الګ که تور شي لونګین به شي جینۍ که توره شي بنګړي به خرڅوي خو بیا دا هم وایي چې که د ظلمو نه پوره نه شوه نو ګرانه وطن جینکۍ به دې ګټي خو دا ډېر لږ که تاسو هغه بیلنس والا راوباسئ هغه لږ کم دي خو دا دا چې زیاتره چې زمونږ عام فهم چې کومه ژبه ده چې کومه زمونږ د ژبې محاوره ده په پښتو کې هغې کې هم ډېر تفریق مونږ ته ښکاري نو دا پیټریارکل مایند سیټ چې کوم دی جی دا صرف سړو کې که نه زنانه هم پیټریارکل کیدی شي نه چې زنانه هم کیدی شي دې له پیټریارکل یا پدرشاهي چې مونږ ورته وایو دا زما په خیال کې یو مایند سیټ دی یو سوچ دی او هغه سوچ بیا په سیستم کې ټرانسلیټ شي ولې چې زیاتر چې کوم ځای کې زمونږ ډیسیژن میکینګ وي یا چې کوم ځای کې زمونږ اهم ډیسیژنز اخیستل کېږي هغې کې زیاتر نارینه وي انوالو نو زنانه هم دا مایند سیټ لرلی شي او د هغې بیا وجه هم دغه ده هغې دغه وایي چې لکه معاشره کې سړی چې دی هغه په دې مایند سیټ کامیاب دي نو اسې نه که مونږ هغه شانتې ونه شو نو میبي زمونږ اړو څوک خبره بیا خو چې کوم هغه میډم تاسو په دې خبره وکړئ کوم چې ډیفاینډ رولز دي کنه جی زموږ سوشلی کلچرلی هغه بیا لږ امبیلنس کیږي نه جی چې لکه ښځه د سړي کار واخلي لکه هغه بیا د خاندان مشرمي فیصلې هم کوي د سړي بیا رول لږ غونده کې مینیمایز شي نو بیا هغه آیډنټټي کرایسس هم پکې راځي نه داسې خبره خو دومره نه کیږي ولې چې تاسو ګورئ کورونو کې چې فیصلې کیږي سړي کوي خو دا ټول څیزونه روان کړي شاته سړوي لکه ودونه شي نور څیزونه شي مخکې خو پکې سړی وکړي خو بیا وروستو ښځې نو زما په خیال دا دی چې دا اویرنس ډېر ضروري دی دا جنډر ایکویلټي تاسو څنګه ډیفاین کوئ میډم په دې جنډر ایکویلټي خو دا ده چې مطلب دواړو له سپیس ورکول پکار دی که نه صحیح دا نه ده چې یو د بل د پاسه بره وي او مطلب برتری نه ده پکار د یو بل خیال ساتل پکار دی صحیح اور داسې لکه دا نه وي چې یو کس دی دا سوچ کوي چې زه حاکم شم که نه لکه هغه ډیکټیټرشپ که تاسو ووایي یو لفظ دی داسې لکه تاسو حاکمیت مه کوئ یو بل په صلاح که چلیږي یو بل له خپلو خپلو ځای کې سپیس ورکول پکاري نو ضروري نه ده چې ښځه هر وخت ټیکي ضروري نه ده چې سړی هر وخت ټیکي خو زموږ معاشره کې مسله دا ده چې د ښځې خوړو خبره نه اورېدی کېږي نه داسې خو هم نه ده جی نه کېږي لکه تاسو دا هم مطلب تاسو صرف پړه لیکه خلک خو مه ګورئ که نه کلو ته وګورئ ریموټ ایریاز ته وګورئ داسې لکه کم چې ډېر لور لیور کې خلک اوسیږي هغې کې خو مطلب هغه چې ګورئ نو څوک نه اوري تاسو نه غنئ چې دا یو لکه اوس ګوره تاسو ناستې هلته میډم دلته ناسته دا رول ماډلز دي که نه چې زموږ د زنانو دپاره چې دا ځینې شیزونه سټیریوټیپیکلي زنانو سره اسوسییټ شوي دي لکه دا نه غنئ تاسو چې لکه زنانه خو دومره کمزوري هم نه دي لکه نه کمزور خو نه دي بالکل نه دي دی شاته م ګورئ که زه دلته ناست یم نو زما پلار زه دې ځای ته رارسول یم که نه بیکینګ باندې خو هغوی یو بیا خو ګوره میل کنټریبیوشن شته که نه هغوی دومره اویرنس و چې هغوی په ما باندې سبق ووایي صحیح ټیک شو دلته کې زه دې ځای پورې راورسېدم یا دلته کې چې زه نن ناست یم هغوی د وجه و که نه نو هغوی دومره مطلب هغه تعلیم یافته سړی و زما پلار شو د دوی والد صاحب چې نو سړو خو بیکینګ ضروري یې موږ دپاره صحیح میډم تاسو چونکې د ډپارټمنټ هیډ هم یې که نه جی هغه یوث چې دا وخت تاسو ګوري
ظاهر د غي ذهن کې مختلف سوالونه راځي د جنډر سټډیز ډپارټمنټ حواله سره زوم که تاسو لږ په ډپارټمنټ خبر او کوي ډپارټمنټ کله جوړ شو کم کورس تاسو افر کوي سپیشلایزیشن تاسو فیکلټي صدا بل تاسو ګریجویټ سي دغه ته لکه مارکیټ کې اوپننګز سوي کنه جی په دې لږ خبره تاسو کوي ٹھیک شو چې تاسو ته چې ما څنګه مخ کې عرض وکړ بیسیکلی دا ډپارټمنټ ویمن سټډي سنټر په هیڅ کې جوړ شوی او 85 86 کې غالبا او هغه نه پس بیا دا مونږه تقریبا 2002 کې دا اپګریډ ک ډپارټمنټ ته چې مونږه یونیورسيټي سره دی چې موږ سره هغه به فیډرل ګورنمنت نه به فنډینګ کېده نو هغه کې به نه موږ فل ټایم فیکلټي اغشته شو نه به ټیچران کلرکان هیڅوک به هم نشو اغشته بهرحال چې تر څو د سبجیکټس هغه دی دا یو ملټي ډیسپلینری او انټر ډیسپلینری فیلډ دی نو د لپاره زموږ فیکلټي چې دا نو هغه ډیفرنٹ ډیسپلینز نه دا هغه ټول لکه موږ سره خپل ګریجویټ سوم دي چې هغه لکه ام فل په جنډر سټډیز کې کړي دي یا ام ای جنډر سټډیز کې کړي دي خو هغه نه علاوه موږ سره فیکلټي شته چې دغه بیک ګراوند د پولیټیکل ساينس دی د سوشیولوژي انثروپولوژي انګلیش دی چې جنډر یو داسې هغه د یو ایریا دا چې هغه تاسو یوازې نشئ کته لکه هغه به د سشي په سره به تاسو ګورئ لکه چې د لپاره موږ چې کوم کورسونه دي نو موږ جنډر او هیومن رائټس هم خایو جنډر او میډیا هم خایو جنډر او لټریچر هم خایو او چې کوم فیمینزم سره چې کوم ریلیټډ دي لکه فیمینست موومېنټ شو هغه موږ د لا خایو فیمینست تھیوریز شو موومېنټ شو ولې چې دا هغه کورسز دي چې کوم نه بیسیکلی دا جنډر ایوالو شوی دی نو دل هغه خایو او هغه نه علاوه دا چې سپیشلایزیشن چې راځي نو بعض اوقات څه کورسونه دي چې لکه ډیولپمنٹ شو نو چې کله موږ دا لک سینیئر لیول ته بوزو نو بیا هغه کې لک هغه ریډینګز د ډسکشن هغه لیول هغه کې لک چینج راشي ولې چې څنګه ماشومان لک سینیئر شي بي اس نه ام فل ته لیول ته شي نو لک ریډینګز بدل شي او لک د کورسونو نمونه بدل شي د لچ دغه هغه بیس چې دی هغه جوړي مثلا نن سبا جنډر ساينس او ټیکنالوژي یا جنډر پیس او کانفلیکټ جنډر پیس اینڈ سکیورټي نو دا چې کله موږ انډر ګریجویټ پروګرام جوړ کړی دی نو ډېر زیات د کورسونو سکوپ زیات دا چې کوم ماشومان دا وخت تاسو خبرې اوري دا غي هم یو انټرست پیدا شوی دی کنه چې زه هم جنډر سټډیز ته زم دی چې دا سبق وي بیا به دی چرته سي دی بیا ګوره دی سره ټولو کې چې کوم وی مارکیټ دی هغه زموږ سیویل سوسایټي یا ان جی او سیکټر دی یا آی ان جی او دی اوس په ګورنمنت کې هم ډېر زیات داسې جابز راځي چې کوم ځای کې هغه ډیفرنٹ ډپارټمنټس کې کوم د خپل کې پی ګورنمنت ډپارټمنټ مو ګورو نو ډېر داسې جابز راځي چې جنډر سپیشلیسټ یا انالیست غواړي صحیح خو زه همیشه وړو ته دا وایم چې دا آوټلیټس ودي ټیچینګ هم دی بیا ریسرچ هم دی خو زما په خیال کې په هر ډیسپلین کې هغه نوم جوړول او ځان له لاره جوړول هغه د بنده خپل پلاس کې وي تاسو ګورئ لکه زمونږ معاشره کې دومره ډاکټران هر کال راوځي هر څوک خو لکه داسې سپیشلیست نه جوړیږي دا خو کس باندې هم د کنه چې په خپل چې دغه وایم چې ډیګري ستا کم هم وي هغه پتا ډیپند کوي چې ډیګري ته څنګه یوټیلایز کړي میډم جنډر انټرسیکشنالټي څنګه ګوري تاسو دا څه شی دی چې په دې لګ خبرو کوي تاسو څنګه جنډر انټرسیکشنالټي که تاسو په اول خبرو کې بیا میډم په لګرانه د انټرسیکشنالټي چې موږ ګورو دا بیسیکلی ټرم ویسټ نه غوښتل شوی دی او الته کې انټرسیکشنالټي چې موږ ګورو دا غي بیسیک کانسپټ چې دی هغه ریس سره راځي لکه جنډر او ریس نسل یا ایتھنیسټي صحیح ٹھیک شو نو زمو کلاس هم پکې راځي کنه کلاس هم پکې راځي خو دا چې مونږ چې بیا خپل د سیمه ته دا شی ترانسلیټ کوو د انټرسیکشنالټي مطلب دی چې بندا کم ډیفرنٹ آیډنټیټي سنتیریږي لکه چې داغه نسل څه دی داغه قوم څه دی داغه جبه څه ده داغه سوشل کلاس څه دی دا ټول صنف جنس ارسه چې دا ټول را یو ځای شي نو هغه بیا د کسب آیډنټیټي څنګه افیکټ کوي صحیح تاسو میډم په دې زوم چې لکه خبرو کوي تاسو خپل سټوډنټس ته دا به څنګه ایکسپلین کوي لکه چې پوهه کوي زه خو جی زیات تک لټریچر خیم کنه جی جی ولې ما سره اردو لټریچر بھی هغه زه خیم نو هغه کې ډیر سيزونه داسې وی چې انسان چې د کنه د کیسو نو د نډیر زده کړه کوي جی جی نو هغه اکثر شارټ سټوریز کې د سيزونو کې مونږ بیا اغه ته خایو چې لکه څنګه چې د نسل خبر او شو کنه نو زمونږ د مطلب کلو کې پنجاب کې وګوري زموږ خپل کې کلو کې وګوري چې کم دا لاندې قانون دي مطلب زموږ کارونه کولو والا دي انډر پریویلیج جی بالکل نو اغي ته وګوري چې اغي سره مطلب چې کم
انسان خودي کنه دواړه هغه سره سکیږي خدای کاست په بنیاد ای کاست په بنیاد هغه سره سکیږي مطلب کورونو کې کارونه کورواله کسب په بنیاد باندې څومره فرق کیږي هغه سره بیا داغي په هغه خپل کاست کې څومره پرابلمز وي صحیح هغه کې بیا پته لګي چې هغه مطلب مونږ وایو چې سړی چې د دومره مجبور نه جی جی هغه کې بیا لکه تاسو بیا اندازه وشي چې هغه کس مطلب سړی کې دونه باوجود یو نارینه کې دونه باوجود هغه بعض اوقات داسي چې هغه خپل فیملی نه نشي وته هغه دغه نه نشي وته نو تاسو سټډي سوچ چې لکه به تور هیومن د دې ټول رائټس برابر دي خدای تاسو سره سکمنی نه کنه بیا تک خو چل دی کنه نو بیا تاسو څه کوي نو بیا مونږ خلکو ته د انسانیت سبق ورکو کنه چې ایز ا هیومن خو ګوري کنه خلکو ته صحیح میډم فیمینزم هم یو ډیر ان ټرم دی کنه چې کله چې د جندر خبره کیږي او فیمینزم خبره هم کیږي خو عام طور فیمینزم خبره چې څوک کوي نو خلک وایي چې دا د زنانو خبره کوي او دوی دا خبره کوي زنانو ته چې دا ټول نارینه ستاسو خلاف دي زه هم چې د دې لږ وضاحت وکړي ګوره جی فیمینزم هم لکه ډیر زیات سکولز اف تھاټ دي لکه لیبرل فیمینزم ریډیکل دی لیبرل دی سوشل دی زه دا چې دا وضاحت وکړي تاسو لیبرل فیمینزم دی مارکسست دی سوشلیست دی سایکو انالیټیک دی ریډیکل خو ډیر شاته راځي بیا نو فیمینزم دراصل دا خبره ټیک ده چې اغي خبره د زنانو په حقوق باندې کوي خو چې لیبرل فیمینست دی پغي باندې تهمت دغه لګي چې اغي وایي چې نه صرف زنانا او واړه نه نور مارجنلایز ګروپس دي لکه سړی مارجنلایز دي تاسو استاد د انټرسیکشنالټي خبره کوله زما خپل په خیال کې لکه زما ټریننګ ایز ان انثروپولوژیسټ هم شوی دی نو زه ایز ا پښتنه چرم کلچرلی پښیمانه نه ما چې هو په دله چې زه پښتنه هم نه زسنه شمه کول دله چې مونږ یو تاثر دا ورکو خلکو ته چې پښتانه خزو سره ډیر زیاتې کوي نو کاغي زیاتې کو نو زه خو بدلته ناستنه ما او غم تاسو ته ټیک شو مسله دا ده چې زمونږه مسله دومره د جندر او د کاست او د دین وی هغه د کلاس مسله وی چې مونږه د معاشره کمې طبقه نه تعلق ساتو هغه کلاس باندې استاد ماته دغه وایي چې لکه یو سمونګه دا وایو چې او پیټریارکی دا د لکه نارینه زیات وسوک لري او زیات زور لري خو که زه په کلاس کې اوس د ډپارټمنټ چیرپرسن شمه او ما سره پیند دی نو دی خو سړی ټیک ته دا اوس بله خبره ده که زه سره چېرته جنګ جګړه کوم نو مې بي هغه مانه زیات طاقتوري خو ادروایز پوزیشن خو زما هغه نه سټرونګ دی لکه دا جنډر ریلیشنز دي نو په دې وجه چې بیا کله مونږ دا خبره کوو چې د آیډنټیټي یا د انټرسیکشنالټي نو انټرسیکشنالټي نه بعض اوقات فایده هم وي او زیاتره بیا دا مسلې جوړیږي چې ته غریب د پاسه په تخزه نو تا زیاته مسله اوس ماته وګوره لکه فار ایگزامپل مونږ داسې وایو چې اوس کوم مسلې زنانو ته چې پبلک ترانسپورت استعمالي دا بسونه شو ټیکسیانې رکشې کې دي چې هغه مسله هغه ته نه وي چې کوم خپل موټرو کې زی راځي نو دا مسله او کوم چې دایته کې د شانور تاغه هغه نه وي نو دا مسله بیا په جندر بیس نه ده دا مسله بیا په کلاس شي چې دې کې تاسو بیا د فیمینزم خبره موږ کوله نو فیمینزم کې دا ډېر ضروری دی په دې شی باندې ځان پیول چې د فیمینزم کوم سکول موږ خبره کوو د کوم فلسفي د کوم ثاټ موږ خبره کوو دا خو یو سوچ دا دی چې څوک وایي چې زه فیمینست یم نو چې څنګه تاسو وایي عام تاثر دا دی تاثر دا دی چې هغه دي چې مور پلار نه زیات ځان آزاد غواړي او چې سې زړه کېږي کوي دا څه بالکل هم نه دي صحیح نو فیمینزم کې هم سکول اف ثاټس دي چې څوک څه سپورټ کوي څوک څه سپورټ کوي او زیاتره زمونږه معاشره کې ډیر کم خلک داسې دي چې هغه د فیمینزم هغه مفهوم باندې لکه پورا راضي چې کم زیاتره تاثر دي نور خو هم ټول خزي دي مطلب د دې یو مطلب دا هم دی تاسو په لږه خبرو کې چې فیمینزم مطلب دی چې زنانو د پاره کار کول او زنانو سره کار کول کنه چې زم په دې فیمینزم ګوره چې څه شي سره اسم لګي کنه هغه موومېنټ شي هغه یو تحریک شي صحیح هغه پولیټیسایز شي صحیح نو فیمینزم دا چې زنانو لکار کول خو هغه لسه اکشن مغشتل اوس هغه اکشن په سړک باندې مغشتل کې دي چې په جلوس کې بندازي هغه اکشن تاسو په توسلم کې دي چې موږ داسې پروګرامز کوو هغه اکشن ز په اخبار کې لیکل شم ز پیپرم لیکل شم ز کتابم لیکل شم دا ټول اکشن دي نو دا هم زموږ یو ډیر غلط سوچ دی چې ټول فیمینست چې دي هغه سه پلی کارت راغشتي او په سړک رواني صحیح
مطلب یو شان د کار روزګار د سبق موقع ورکول او دا انشور کول چې کوم بیسیک هیومن رائټس دي. تاسو میډم لکه کله چې مونږ د زوم چې په دې لګ ډیره خبره وشي کنه چې کله مونږ دا خبره ور دا خو میډم ډیر ښه ایکسپلین کړنو د میل طبقه چې کومه ده کنه چې نارینه چې کوم دی د دې خلاف بیا راودرېږي د مختلف شکلونو کې کاغه ان جی اوز کوي کاغه په تعلیمي ادارو کې کیږي کاغه د سکاز د پاره کیږي یا چرته زیاتې وشي زنانه د هغې خلاف روزي یا چا د پاره اواز پورته کوي کنه نو د نارینه بیا د هغې زنانو خلاف روچت شي دا دوی ته څه تھریټ دی؟ دا کیدای شي چې دوی داسې ګڼي ګورئ داسې عام یو خبره ده بعض اوقات د تیر دغه کې به یا اکسیډنټ شو یا به مري والا واقعه چې شوی خلک ډېر وفات شوي ورکې که نه ډېر دغه شوي نو ما په خپله اورېدلي چې یو مطلب یو نارینه وی چې نو دې ښځو ته د تلو ساجت و نو کور سړو سره تلي که نه نو بیسیکلی خو چې څه خبره شي نو سړي خو اول دا وی چې دیو ته څه ضرورت حالانکه مطلب انسان دی ضرورت وي بعض اوقات دا خو یو چلو هغوی سیل له تلي که نه اسیم چې داسې څه خبر وشي نو چې ښځو ته دې وخته تلو دا نه موږ دا اشتهارونه جي کتل چې به د فیملی پلانینګ والا بچي که نه یا د ایجوکیشن چې د زنانو سبق ته ساجت دی بالکل دا به پکې لکه هم ویلی کېدل که نه چې ریسنټلی هغه موټر وی انسیډنټ چې شوی پروس کال هغه کې ښه سینیر پولیس افسر وې چې د ښځې څه حاجت و چې دا وخت یې اواز وزیر اعظم دغه وخت چې کوم هغه چې دا که نه جي خو دا بل دې باندې لږه خبره تاسو وکړئ چې دا کوم فیمینزم دی بیا چې لکه سړی وایي سړی پیسې هم ګټي دا کار هم کوي دا بهر هم ځي دا محنت هم کوي ښځه د هغه نه ډېر کار کوي خو هغې له نه څوک معاوضه ورکوي نه د هغې څه اکنالجمنټ کېږي نه چېرته هغه داسې ستایلی کېږي سړی خو چې لږ هم کار وکړي نو راشي چې بس کار نه راغلی یم او بس خدمت راله کوي او چای ډوډۍ راله کوي نو دا دې ته څنګه ګورئ جي ګورئ جي دا رویې چې کومې دي دا رویه داسې ده چې امپورټنس یا اهمیت هغه ته ورکولو کېږي چې کوم ځای کې ګټه وي چې کوم ځای کې معاوضه راسي پیسې راسي اوس ګوره تاسو په کورونو کې وګورئ اخلي پخلي ښځې کوي صفایي ښځې کوي جامې ښځې وینځي جامې ښځې ګنډي خو په دنیا کې چې کوم مشهور کوکس دي هغه سړي دي چې کوم مشهور ډیزاینرز دي میجورټي هغه سړي دي ولې چې هلته کې کیپیټلیزم دی هلته کې پیسه انوالو نو چې کوم ځای کې پیسه راشي د هغه کس بیا اهمیت هسې هم زیات دي او د ښځو هم وي جسې چې کومې ښځې پیسې ګټي د هغې هم لږ ډېر اهمیت دا کېدای شي اوورال تاسو خبره کوئ لکه دلته کې خو داسې لکه ښځې شته ډېرې امپاورډ دي که نه چې هغوی خپل برانډز دي هغوی هم کار کوي د هغوی نوم هم شته هغه چې شته خو هغې کې دا خو زموږ ملک کې تاسو ګورئ خو زه د دنیا هم خبره کوم که نه خو تاسو خپل په دې میډیا کې وګورئ څومره ښځې دي چې د هغې میډیا هاوسز دي یو زه هغه میډم سلطانه چې دا هغه پیژنم هم سلطانه صدیقي هم ټي وي والا نور کوم دي چې دلته کې ښځې شته چې د هغې میډیا هاوسز دي ګورئ دا چې ټوله خبره چې ده که نه دا زموږ په سوچ او په هغې نه دي دا ټول بیسیکلی یو د طاقت یو د پاور جنګ وي چې کوم کس په څه وجه او زیاتره هغه خبره ده چې هغه ډیسیژن میکینګ د سړو په لاس کې دی صحیح او په دې او بل نه هغې نه علاوه نیټورکینګ چې دی یا ملاوېدل چې دي یا څیزونه ډسکس کوي یا لابینګ کول دي هغه سړي ډېر په ارام کولی شي لکه هر وخت ملاوېدیم شي یو بل کرم تلی شي زه خو جي په خپل ډپارټمنټ کې چې 4 بجو نه لږه زیاته کښېنم ما ته پینم راشي وایي جي نن کور ته نه ځئ بھئی زما بکاری زه بسله ناسته یم سړي به ناست یا تو نهو پورې دفترو کې هغوی نه خو پیانان تپوس نه کوي نو دغه میډم دا رویې به څنګه بدلو لکه تاسو ویل که نه چې کوم ځای کې پیسې انوالو وي که نه جي نو که دا ښځه چې کوم کور کې کوم کارونه کوي که نه نو که فرض که دا مونږ حساب کتاب وکړو نو د دې باندې خو هم ډېرې پیسې لګي نو دا پیسې خو بچت کېږي هم بیا که نه دا ولې نه اکنالج کېږي نو جي بچت خو نه اکنالج کېږي ګټل زیات اکنالج کېږي که نه بچت ته خو بچت ته حساب کتاب کوو ګټل خو مخامخ یار میاشت دي صحیح نو ګوره دا لکه خو ما هسې اگزامپل تاسو له درکړه ایون کومې ښځې هم چې ګټي د هغې هم په معاشرې کې حیث وي خو بیا هم هغه کلچرل ریزنز راشي تاسو ټول دې ځایونو کې محکمو کې وګورئ چې کوم اوچتې عهدې دي هغې ته ولې ښځې نه رسېدلې لکه تاسو که یونیورسټي سټرکچر نه تاسو هم ښه خبره تاسو خپل د میډیا سټرکچر ته وګورئ موږ سره څومره فیمیل چیرمنان دي موږ سره څومره فیمیل ډینس دي څومره فیمیل وایس چانسلرز دي که وایس چانسلرز دي نو هغې هم د فیمیل یونیورسټیانو دي لکه که اکټینګ پکې راغلي هغه زه نه کاونټ کوم دې له چې اکټینګ خو
لږ وخت لپاره وي. نو خبره دا ده چې ولې نه رسي هغه بیا کیسه شاته لاړه شي چې ګوره یو چیرمن جوړېدو ډین جوړېدو لا څه لوازمات دي څه ریکوایرمنټس دي هغه به پوره کوي. نو چې بیا هغې د کور خیال هم ساتي او هغه هم کوي نو هغه لږ ګران شي. میډم په دې لږه تاسو خبره وکړئ لکه موږ دلته د میل او د فیمیل خبره کوو که نه کله چې موږ د جنډر خبره کوو دې کې ټرانسجنډر هم راځي هغه تاسو کوم ځای پلیس کوئ هغې باره کې تاسو څه اویرنس ورکوئ سټوډنټس ته د هغې څه رایټس دي زه هم چې په دې هم تاسو لږه خبره وکړئ. هغې خو ټول نه اول خو تاسو وګورئ چې زمونږ مطلب معاشره کې د یو خندا یا یو مذاق اړولو دغه جوړ کړي وي حالانکه هغه خدای پیدا کړي دي کنه مطلب ټول خو په خپله مرضی نه دي. میډم مختي چې دا خو بای چوایس نه دی که نه دی بالکل چې څنګه مونږ څوک زنانه دی څوک سړی دی نو داسې خدای پاک پیدا کړي دي که نه الک دی یا جنۍ ده نو دغه شانتې دیم دي دیو طرف ته یو هغه مسلسل زمونږ دغه جوړ شوی دی چې څنګه د هغوی لکه هغوی بالکل بیل کی انسان یې نه ګڼي او مطلب نه کور والا پرېږدي خلک مطلب ډیر مونږ دغه ګورو چې دی هغې ځان له اوسېږي هغې داسې ماشوم چې دی نو دا هغه چې دی نو دی اوچت کې ویسي او خپل ځان له بیا چې دی سره څه د ارننګ دغه نه نو دی هم دغه مطلب غانا بجانا یا خیر غوښتل یا دا کار کوي نو دا کم از کم اویرنس پیدا کول پکار دي چې دا انسانان دي شناختی کارت پورې خود هغې نشته اوس ورته جوړول شو که نه نو چې یو ټایم ولا اوس مقرر کړی مختلف سرکاري تر اوسه پورې خو ګورئ د دې اړو شناخت نو نو چې دې سره څه کېږي تاسو ووټ حکم نه ورته اوس ورته ورکړی شو که نه جي نو دې دپاره کم از کم یو نرم ګوشه خو کم از کم انسانانو ته زړه کې پکار ده که نه چې دا د خدای مخلوق دی دي کې یو کمی دی هغه د دې د لاسه نه دی خدای پاک پیدا تاسو جي دا اوس چې موږ ناست یو که نه دا خبرې کوو دې نه علاوه تاسو به کم فورم باندې د دې دپاره خبره کوئ یا کړې مو ده یا مو اراده ده او هغه څه ځای نیسي نو زه خو نسی ګورې اوس د دې کم از کم د دې د شناختی کارت پورې راغل بیا په جابس کې پړه لیکه هم پکې شته که نه ډېر پکې اوس چې دی سبق خلکو وی دې کې خبره خو کول پکار یو دې کې زه وایم ټولو نه اهم رول چې د کور والا وي چې هغې ته پته ولګي چې زموږ ماشوم کې داسې کمی دی نو ضروري خو نه ده چې تاسو ټولې زمانې ته وایئ که نه کم از کم په هغې تعلیم وکوئ هغې خپل ژوند خو هغې په عزت تېرولی شي که نه نو دا اویرنس سټوډنټ سره منده چې کینی هغې سره هم خبره کوي سبا له نن واړه دي سبا له به لوی شي دغه شانتې چې نورو خلکو په منځ کې انسان کینی آپس کې کینی چېرته مطلب څه کانفرنس کې وي یا چې کم کم ځایونو کې زمونږ اکسس یې هلته خو مونږ کم از کم خبره کوو. میډم امپاورمنټ څنګه تاسو ډیفاین کوئ خصوصا بیا مونږ د وومن امپاورمنټ خبره کوو که نه جي دې حوالې سره هم ډېر داسې مس کانسپټس دي چې لکه بس من اختیار لاړو بس دا به راته اوس په سر سوره شي او ټولې فیصلې به هم دا کوي وومن امپاورمنټ باندې لږ خبره وکړئ جي ویمن امپاورمنٹ نه مخکې جي زه به لږ په امپاورمنټ خبره کوم چې څه ته مونږ لکه خود مختاري وایو ټیک شو خود اختیاري ورته وایو امپاورمنټ لکه داسې ټکې دی چې زه وایم چې په هر ځای کې د دې مطلب مختلف جوړیږي یو ښځه لکه زما په شانتې چې په خور کې ناسته ده هغې له به امپاورمنټ یو شي چې کومه په وانه کې ناسته ده هغې له به بل شي کیدی شي ما دپاره امپاورمنټ دا چې ما ته ایکول اپورچونټي میلو شي چې ما ته پی ټي وي کې جاب میلو شي هغې دپاره کیدی شي چې کومه په وزیرستان کې ناسته ده هغې دپاره امپاورمنټ دی چې هغه د څوک ډاکټر له بوځي صحیح نو امپاورمنټ دې دپاره ویری کوي دا کنټیکسچولی ویری کوي چې کوم ځای کې تاسو زه د چا نه ویم زه خپل لکه امپاورمنټ ته داسې ګورم نو دې له په دې امپاورمنټ باندې دومره بحث په دې نه دی پکار چې د هر ځای کې د ښځې د امپاورمنټ ریکوایرمنټس او چې کوم د امپاورمنټ طریقه کار دی هغه جدا کیدی شي. صحیح نو بیا دا وومن امپاورمنټ سره چې کوم شیزونه اټیچ شوي دي که نه چې دا ولې دا مس کانسپټ دا چې مس کانسپټ دی له دی چې مونږ په خپله چېرته دا څیزونه کلیر کوو نه او بعض اوقات مونږ دا څیزونه انکلیر دی له پرېږدو چې هغې کې زمونږ څه فایده وي او نارینو فایده وي د سټیټ فایده وي د نارینو د سټیټ د پالیسۍ د ادارې لکه صرف زه نارینه نه یادوم لکه هغه اداره هم کیدی شي هغه ګورنمنټ هم کیدی شي په هغې ورته فنډینګ میلاویږي لکه مختلف ریزنز کیدی شي او نارینه خو چې سپیشلی بیا خپل پرسنل ریلیشنشپ کې راشي یا تعلقاتو کې راشي که هغه کور کې دي او که هغه د جاب په ځای کې دي نو الته کې هم بیا مطلب چې دی هغه وومن امپاورمنټ څه تھریټ دی چې مین امپاورمنټ ګوره زه تاسو ته خبره کوم که یو کس په ځان کې ډاډی که نه وومن څه ایشي تھریټ هم نه وي مسله دا ده چېرته کې موږ ته په ځان شک کي که زه تاسو نه تھریټنډ فیل کوم که نه یا زه دې کیمرې نه تھریټنډ فیل کوم
هغه ماته په ځان کې به شک چې پته نشته مانه بس تپوس کیږي او زه بس وایم صحیح ټیک شو نو چې کوم ځای کې شو بیا کنه نو کمپلیکس شو چې کوم ځای کې تاسو ته په ځان کې او دا صرف لکه تاسو د ویمن امپاورمنت خبره کوي دا په سینیئر او جونیئر سکیم کې دی شي صحیح په باس کې او په ماتحت کې کې دی شي او که بنده په خپل ټیکی پوره په هر سر بیان نه خپل پوره ک په ځان کانفیډنټي چې سه هوم ورک دی هغه کړی وی نو اس قسمه تھریټ نی پکار لکه یو ځل ماته یاد چی په یو کلاس کې جما کله پی ایچ ډی کوله بهر نو ما یو کلاس کې تپوس وکړه چې ګوره په امریکا کې دا وایټ هاوس بهر ارسو مظاهره کوي لګیای کنه او الته کې زیاتره مظاهره چې دی هغه د ګورنمنت خلاف وي او الته کې به ته اجازه اخلي به اجازه تاسو ډنډې منډې نه شراغشته نو مې نو تا ګورنمنت ولې اجازه ورکړي غیلا داغي خلاف مظاهره دا ولې اجازه ورکړي نو خیر هغه واډو انډرګریډ چا سوي نو ما هغه مین ریزن دا دی چې ګورنمنت وای کوي چې څه کوي موږ په ځان ډاډو چې څه بنسټ کیږي کوو دا سوچ پکار دی میډم د میډیا رول باندې زوم چې تاسو هم لګي خبرې کوي ارریسپیکټیو اف میل فیمیل جندر حواله سره خبرې کوي تاسو میډم هم په بیا خبرې کوي چې څه رول پکار دی څه تاسو ویني چې کم دی غینه تاسو مطمئن یې نه مطمئن ګوري میډیا خو ډېر رول پرې کولی شي اویرنس ډېر ولې چې خلک ګوري ډرامې ګوري سیزونه ګوري نو یو بیلنس دغه راغستل پکاري ډېرې ګوري چې څنګه اوس وختي مونږ خبره کوله ډراما انسان بس خوښۍ ګوري کنه دې کې نن سبا تاسو ګوري صرف ګلیمر خبرې دي هغه چې زمونږ غوندې یو عام انسان دی د هغې متعلق خبره نشته عام انسان اوس خو بس هغه داسې ښیي چې ګلیمرایز ډېر دي که نه څیزونه چې دي ډرامه چې کومه موږ ګورو ولې چې میډیا هاوسز ډېر شو هغوی هماغه شی خرڅوي چې کم خرڅېږي نو کم از کم داسې څیزونه خول پکار دي د عامو خلکو دپاره اویرنس دپاره چې هغوی په دې سیزونو کې باندې سوچ خو کوي کنه او ځان سره ریلیټ کوي هم چې څه خو د لیکيږي خو د بلې دنیا خبرې بلې دنیا ګوري زمونږ معاشره کې یا زمونږ کورونو کې څوک داسې مادر پدر آزاد کورونه دي چې څوک تپوس نه کوي چې جنۍ د نیمې شپې راله که د هلک میمن زمونږ معاشره کې خو داسې هم نه ده چې دا هلک ناوخته راشي څوک به ترې تپوس نه کوي بالکل ټیک شو نو دی هغه د یوې بلې دنیا تصویر دی نه ښیي کم از کم چې کم خلک دي کم پرابلمز دي هغه دی ښیي د هغې سلوشنز دی کوي خلک ډېر څه ګورې مونږ به فلم وکتو چې مونږ کله واړو نو مونږ به بیا سوچ کولو چې دا ولې داسې شو نو اوس خو چې دی مونږ کوم ګورو تیروزو پې او دا داسې ده چې ډرامه شروع شي مونږ پوه شو چې اوس دې کې به څه کوي او ټولې ډرامې یو شان ډرامې تقریبا یو شان دي هغه تاسو خو چې اوس ګورئ نو یو شانتي کیسې روانې جی تاسو خبرو کوي ډسکشنز داسې پکار دي چې کم سټوډنټس دي هغې په مخ کې خبره کیږي هغې دي لکه اویرنس په هغې کې پیدا کیږي کلاس کې ایون که مونږ یو نو کم از کم داسې زه وایم چې صرف دا نه چې تاسو کتاب ختموئ صحیح چې تاسو یو ماشوم تاسو ته مخامخ ناست دي او د استاد خبره سټوډنټ مطلب شاګرد اوري چې ښه استاد وي نو کم از کم هغه ماشومانو کې چې تاسو اویرنس څیزونو متعلق پیدا کړئ نو بیا هم ډېر فرق راځي جی میډم یو خو تاسو هم میډیا باندې لږ کمپریهنسیو خبره وکړئ رول باندې او بل دا چې کوم آیډنټیټیز مونږ کنسټرکټ کوو که نه دی د ګلیمر خبره وکړه نو دا ولې ضروري ده چې لکه دا زنانه به ګلیمرایز کېږي لکه یو نارینه یا یو ښه چا اچیومنټ وي هغه ولې نه ګلیمرایز کېږي دې ځای کې هم لږ غونته کې زیاتې کېږي او بل اوورال تاسو کانټنټ باندې خبره وکړئ د ډسکشن پروګرام د ډاکومنټریز د ټاک شوز د ډرامې د میوزیک لکه ولې ایز ا شو پیس غونته کې مونږ زنانه چې دا پورټری کوو ګوره جی آی تھنک مسله دا شوه چې پخوا به یو پی ټي وي و او زه نه یم خبر چې دلته به د ریټنګ څومره مسله وه زه هغه وخت خبره کوم چې صرف پی ټي وي به و مسله دا ده چې اوس میډیا پلیټفارم دومره زیات شو او چې دا کووډ پکې راغی نو دا د ټیلی فلمز او څه او یو ځای او بل ځای لکه هغه ټول هغه میډیا چې څه به په ټي وي کېدل یا په فلم هغې کې به کېده هغه ټول په نیټ کانټنټ باندې شو لکه خاص فلمونه جوړ شو هغې دوران کې زمونږ اوس مسله دا ده چې میډیا پلیټفارمز ډېر زیات دي هر قسمه دي نو دې دپاره د میډیا هغه ریسپانسبلټي نور هم جوړېږي او چې څومره پلیټفارم زیات شو څومره چینلې زیاتې شوې کمپټیشن زیات شو کیسه ریټنګ ته راغله او هغې ریټنګ د لاسه بیا مونږ هغه خول غواړو چې کوم لکه خرڅېږي نو دا ګلیمر چې دی ګوره هغه خو دې له خرڅېږي خلک یو فلم سره ګوري یو ډرامه سره ګوري هغوی خو سار نه تنګ شوي لکه ښځې وي چې اخلي پخلي په دې ګرمۍ کې کړي وي کله ګیس شته او کله نشته او کله بجلي نشته
اغي چې ټي وي ترازی کې ني اغي میډیا تر فلم ترازی اغي ځان لا یو فانټسي ورلد ګوري نو اغي فانټسي ورلد کې دا چې ولې سيزونه ګلامرایز شي هغه خوشي چې اغي لکه خپل هغه حقیقت نه لکسات لا اوزي خود اغي بیا اثر سکی کی اغي بیا دا وایي چې لکه هغه خو بیا د دنیا تا کنه او زمام دا دنیا دا هغه کمپیریزن شروع شي چې دا دومره په د فیمینزم او په د ویمن امپاورمنت دا ولې آیډیاز غلط راځي ولې چې د آیډیاز سره یا د سوچ سره خو څوک پیدا نه وي دا زیاتره دا کانټینټ موږ میډیا نه اخلو نو په دې کې چې څنګه ډاکټر صاحب به وې لږ بیلنس پکار دی صحیح بیلنس پکار دی جی خبر ډېرې نورې هم په دې کې دی چې بیا به کوو جی کتونکو پروګرام تاسو که موږ نن کوشش وکړو په یو داسې موضوع باندې موږ خبره وکړو چې عام طور باندې په هغې په میډیا باندې خبره نه کېږي زموږ چې کوم ایکسپرټس وو میلمانو هغوی دا خبره وکړه چې کله موږ د جنډر خبره کوو یا د وومن امپاورمنټ خبره کوو یا د فیمینزم خبره کوو نو د دې هرګز دا مطلب نه چې دا موږ یو خاص جنس یا صنف پورې تړو بلکې د دې بنیادی مقصد دی چې سوسایټي کې د هر چا یو رول چې کوم دی هغه ډیفاین د پکار دی چې هغه دی ومنلی شي او هر چاته دی د هغه د قابلیت د صلاحیت د توان مطابق هغه سټیټس ورکړی شي هغه د اکنالج کړی شي هغه ته د فاینانشل امپاورمنټ هم ورکړی شي او که نور هم په سوسایټۍ کې د هغه څه کردار وي نو پکار چې هغه نه د تپوس شي دغسې د میډیا په حواله هم خبره وشوه چې یو توازن پکار دی کوم کانټنټ چې د بده مرغه دا وخت په میډیا باندې ښودلی کېږي خصوصا د انټرټینمنټ په حواله خبره وشوه نو هغې کې هغه بیلنس یا هغه توازن پکې نشته ډاکټر سعدیه خلیل صاحب ستاسو مننه کوو تاسو تشریف راوړو خبرې مې وکړې ډاکټر انوش خان صاحب ستاسو مننه کوو تاسو موږ له وخت راکړو جی کتونکو ستاسو هم مننه کوو پروګرام تاسو که ته موږ له اجازت راکوئ د الله په امان